ټول مونږ شپږ رکعاته کوو جی د جمعې مونږ شپږ رکعاته کوو مونږ 12 تکبیره کوو جی ستاسو زموږ په جنازه کې فرق دی جی ستاسو زموږ په مونځ کې څه فرق دی فرق تاسو څوک وایي چې د محمد رسول الله علاوه نور بل پیغمبر راځي په خاتم النبی باندې دروازه بند جی بل څوک دا کذاب دی دجال دی کافر دی مرتد دی جی زموږ په بنیر کې مونږ دوه مرګري یو جی تاسو یو کس په بنیر کې دی یو کس دلته کې خدا نه خواسته تاسو کې یو کس وفات شو دغه ټیم پوره شو تاسو جنازې له څوک راځي جنتی کالیو ته دی وی به زور ته پای کې کوم غلطي دي د اسلام نه خلاف خبرې دي جی مکمل خلاف دي ځکه په دې میډیا وایم چې دا میډیا دی وګوري او چک دي کې دا به زور چې په دې کې دا سلی کې دا سلی کې زه ټول ډول نه ځان لمه جی زه به جماعت المسلمین زموږ جماعت ځان لده مونږ ځان لکو سلامونه احترامات می قبول کړئ ملګرو سمادان جمعه نن په قلیل کندو کې موجود یم او دلته کې محمد اقبال رو چې په بابو باندې مشهور دی او هغه د بغړې د بنیر نه بغړې بنیر سره تعلق ساتي او دلته کې میشته دلته کې په قلیل کندو کې خپل د جون ورځ د شپې سبا کوي د ډېرو خلکو وینا وه چې دوی چې کوم تعلیم ورکوي کوم تربیت خلکو له ورکوي کوم خلک کوم دین ته راولي نو هغه دین چونکې زمونږ دین سره هغه مشابهت نه کوي نو دوی سره په دې حواله باندې خبرې کوو چې دوی جماعت المسلمین سره دوی تعلق ساتي او دوی به موږ سره خپل هغه کوم خیالات چې دي هغه شیر کړي د خپل د دین په حوالې سره هغه به هم تاسو ته واورئ دا راته ووایي چې تاسو د خپل دین چې کوم پرچار کوئ د لاول د خپل دین پېژنګلو هم را سره ووایي چې تاسو د جومات کوم یو دی او تاسو په دې کې پرچار په کومه طریقې سره کوئ مونږ جی زه د جماعت المسلمین سره جی زما عقیده جماعت المسلمین دی او دین زما بل نه دی جی د کوم دین اسلام دعوه چې دا ټول خلک کوي هم حق اسلام می دین دی سبل طرف ته نه تللی جی خو د نورو ډلو زمونږ د ډلو بیا دننه پرخونه شته څنګه چې د پنجپیري او د دیوبندي د یو بل سره دا خپل دننه بیا د عالمانو خپل زه د خپل نوم د قرآن نه ثابتوم او د خپل جماعت د ډلې نوم هم د پیغمبر د حدیث نه ثابتوم په دې وجه زه په دې جماعت کې یم او عقیده مې د اسلام دی دا راته وایي ستاسو جومات د کوم وخت کې په دغه کې راغلی دی لکه خپل پرچار یې شروع کړی مخکې د دوی دومره جومات مسلمین نومه موږ نه دی اورېدلی څومره چې د بریلوي پنجپیري دغه نومونه موږ اورو ستاسو دا جومات داسې په کم ځایونو کې د دوی خلک ډېر دي جی دا خو جماعت المسلمین زمونږ د عقیدې مطابق چې کله آدم علیه السلام دنیا ته الله را لېږلی دی نو جماعت المسلمین هم د حق وخت نه دی جی خو په وخت سره چې کله وقفه راغلی ده او خلک پر قواعد تللی بیا بل پیغمبر راغلی بیا د جماعت المسلمین احیا کړی ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام د دوی ترمنځ 600 سال شوي خلک پر قواعد بیا راغی بیا جماعت المسلمین دغه کو خدای په حدیث سره رستو ویلي چې رستو به د فتنې په دور کې داسې خلک راځي وخت به راځي چې خلک په فرقو کې تقسیمیږي به او صحابي ته دا دغه کوي خزیفه رضی الله عنه خو هغه نوم دی چې هغه ته د پوره واقعیا د ابو حدیث ته ټایم په تاسو خرابوم نه خو په اخر کې هغه ته پوښتنه کوي چې یا رسول الله چې دغه وخت زه وپایم نو دا خلک د دې مونږ ته نشانه خو د دې بس شکلونه نو هغه ورته وایي چې زمونږ په شکل به زمونږ د جبینه به خبرو کوي زمونږ او د دې قران نو هغه ته وایي چې نه زب کوم په دغه ټایم کې نو هغه ته وایي تلزم جماعت المسلمین و امامهم د جماعت المسلمین د امام سره شي هغه ته یا رسول الله کنه جماعتي او نه د امامي د چا سره شمه زب کوم نو هغه ته حدیث وی چې د ټولو ډلو نه جدا شه او د ونو زیر وجي مرګ د راشي خو په جماعت المسلمین کې ځان لیا یوازې نور ډول سره مشرک او چې جماعت المسلمین پکې نو د دې اخیا دا د کله چې خلافت تغ شوی دا غین رستو بیا جماعت المسلمین دغه شوی دی او بیا اخیا په 1955 کې دا دغه په حساب سره اخیا کړی د مسعود احمد سی بی سی د کراچۍ او دا غین رستو هغه پات شوی دی اوس اشتیاق احمد سی د دنیا امیر دی د ټوله دنیا امیر دی د ټوله دنیا جی تاسو د تبلیغ ته په کم نظر ګورئ کم تبلیغ ته جی کم تبلیغ چې زموږ د خلک کم تبلیغ کوي کنه ریوان چې کم دی په لاور کې هغه تاسو په کم نظر ګورئ د دې په حواله باندې جی زه دا خبره ته چې کوم ماته کوي چې ته ماته په څنګه ګورې یا تبلیغ ته په څنګه مونږ هېڅ چاته د چا په نظر کې نوران ګورو نه سم ګورو مونږ د خپل جماعت پرچار کوو د چا نه د وراني خبره کوو نه د سمې خبره کوو جی مونږ د هغې سره سکار شته نه جي نو لکه تاسو جماعت دا وایي چې دغه تبلیغ والا کې څه پرخونه شته چې هغه پرخونه مونږ تاسو مونږ ته وښایئ مونږ جی د هغه څیز په حق کې چې کم کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او ویلی نو دا دیو چې کم کار کوي 4 میاشتې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولی نه حکم کړل خلکو دا برستو لګوي نو هر بدعت چې دی دا زلالت ته ور زلالت سره جهنم ورته رسي مونږ هغه کار کوو نه چې د پیغمبر د طرف نه پې سند نه تاسو زمونږ په مونځ کې څه فرق دی فرق تاسو مونږ ته ځکه چې تاسو له اول نه زمونږ دا دین دې کې رالوی شوی دی کې پیدا شوی دا تاسو ټول سټډي کړی له اول نه تاسو په دغه شان زمونږ په دې طریقو باندې به چلېدی په دې کې او په دې اوس چې تاسو کوم جماعت مسلمین ته وړېدلي په دې کې تاسو څه فرق محسوسوئ د دې فرق که زه تا ته چې مخصوصوم نو په دې باندې زما 22 سال 23 لګېدل جي
دا تا د زه په دې میک باندې په 10 منټه کې او په نیمه غنټه کې وضاحت نشم کولی جی. خو انسانان چې څومره ځان د اسلام داوګیر چې کوم ګڼي نو دیو یو سیز باندې پړندو باندې یقین نه کړی جی. دیو که کور لکار کوي او که ځان لکار کوي او که بل مرګري لم کار کوي که ټوکې الي نو هغه موږ داسې ګوري او بل ته وي څنګه دی. خو د اسلامي په مولا باندې پړندو باندې اعتماد کړلی جی. موږ اون اعتماد نه دی کړی جی. موږ قتل منځونه هم کتل چې دا یو وي زوړن لاس ښه دي بل وي په نامه څه دي. بیا هم هغه وکتل د تحقیق مطابق هم دا مونځ ته نه راوویست چې دا واقعي مستند مونځ دی. په دې وجه دا مونځ کو پرخ پکې شته جي. تاسو نو چې راپولیدین کوم جي دلته لاس اکدم جي دنه بیا په ټکو کې هم پرخ شته جي. خدا هوتا د په غنټه کې په نیمه غنټه کې وضاحت نشم کولای. دا پرخونه راته لګو چې موږ دا کوم دغه کوو کنه کوم مونږ کوو موږ اشهد ان لا اله الا الله کې غوته وچتو تاسو به غوته خوځوي پکې موږ الله سبحانه په نامه سره تاسو بارے سینې سره دی تاسو په مونږ کې دنه سفرخ پکې دنه وینا کې پرخ په مونږ کې زمونږ دا جی پرخ ته چې تاسو وای سبحانك اللهم چوین ولا اله غیرک پوره په دغه اخلاص کوي جی. موږ دغه سنا په دغه ځای مکمل نه موږ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله اکبر کبیر الله اکبر کبیر الله اکبر کبیر درې پیرو سره دا وایو. تاسو چې بیا کله تاغه ته ځئ نو تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ اعوذ بالله السمیع العلیم من همزه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم. دلته مجدا پرخته په دې ځای کې په بیا دغه یو دغه دی جی. ټول مونږ خو بیا زمونږ دا پرخته چې کله مونږ د امام سره کوجی د جمع مونږ کو نو د جمع مونږ د سکو چې مونږ له امام کله چې قرات خلاص کی قران خلاص کی نو مونږ له ټیم راکی سکته کی مونږ پس بیا سورې فاتحه وایو ځکه چې پیغمبر اسلام وایي چې بغیر سورې فاتحه مونږ نه دی کدا په جمع پس دی او کدا ته ځان لکای سورې فاتحه ویل غواړي چې سورې فاتحه چاونه مونږ نه کیږي نو مونږ له سکته کی امام هغه ټیم راکی مونږ پس سورې فاتحه وایو مونږ امین په جهر سره وایو چې څنګه مولا وی امین نو مونږ په یو ځای امین. او بیا چې کله مونږ التحیه خلاصو تاسو په عبده رسول باندې خبره خلاصه کې په لنډه قاعده کې مونږ په لنډه په وګړه قاعده کې مونږ په دا وی احسن الكلام کلام الله صلی الله علیه محمد صلی الله علیه وسلم بیا درود وی اللهم صل او بیا دغه دوا وی د اخیره دوا چې هغه دوا وی بیا سلام وګرځو جی یو طرف ته بل طرف ته او بیا دعا داسې کوجی داس لاس بار نیسو تاسو دې سینې سره سو کې دې سینې سره سو کې دې سینې سره مونږ داسې نیسو جی او بیا دعا وکړو دعا چوک بیا دغه نو چې کوم سنت او سنت کو چې مونږ چې زمون کوم مونږ اساس مونږ برابر دي سلور رکعاته لس رکعاته سلور رکعاته 15 رکعاته او 9 رکعاته زمون د ماسپخین مونږ چې دی لس رکعاته د سې دی جی چلومبي 2 رکعاته یا سلور رکعاته نو یې دوه کو یې سلور کو په یو ځای په یو سلام سره سلور رکعاته سنت نه کو. دا پیغمبر علیه السلام چې کړل دا نپل کړلی او نپل هغه عمر له 2 رکعات کړل سلور په یو ځای نه دي کړی زمونږ د تحقیق مطابق نو مونږ په یو سلام سره سلور رکعات نه کو دوه ځان لکو زمونږ د پاره دا هغه کار سنت دی نو دا سنت مونږ 2 رکعات کو نو کله د ماسپخین منځ کې سلور رکعات سنت 2 ځان نه کو کله 2 کو نو کله اتو کو کله لس کو د ماسپخین منځ او دغه منځ چې دی د ماسوتن منځ د ماسوتن منځ سلور رکعات پرس کوجی او 2 رکعات په سنت کو وی تر کله یو رکعات کوم جی کله چې را سره ټیمي جو 15 رکعات وکم جی کله چې را سره ټیمي 2 رکعات وکم جی کله چې را سره ټیمي نو 3 رکعات 2 ځان لا یو ځان وکم جی د حدیثونو ثابت دی په بخاری او دغه نه په دغه نه کوجی په 3 رکعات په یو ځان کوجی یو په یو سلام سره 3 رکعات وتر نه کوجی تاسو به دغه کوی 3 رکعات وکي بیا به دغه کې لاس وګون ته چت کاو بیا اللهم انا نستعينك ونستغفرك موږ دغه نو اللهم هديني دا دعا به کوی جی دا دغه منځو طریقم دغه ده د جمعې د ورځې مونږ چې مونږ کوجی د جمعې د ورځې مونږ چې څنګه جمعه ته لاړ شو نو زمونږ امام چې کوم مونږ چې کوي هغه په منبر کې نه کس راشي په دروازه کې ته بانګ وي چې څنګه بانګ خلاص شي په ولاړ باندې خطبه شروع کی چې خطبه بیا کینی بیا خطبه وکي چې بیا خطبه دواړه پوره شي بیا قامت شروع شي قامت په سپونه سره کې 2 رکعات مونږ دا غسر وکړو رسو به 2 رکعات ټوټل 2 رکعات ټول مونږ شپږ رکعاته کوو د جمعې مونږ شپږ رکعاته کوو او 2 رکعات تحیه المسجد کوو د جمعات مونږ 8 رکعات دا د جمعات مونږ دا د جمعې سره نه تعلق دا جمعات مونږ د جمعات مونږ خو د جمعې مونږ دغه کوو جمعې مونږ شپږ رکعاته کوو مونږ نو روزي تاسو پروژه څه برخته روزي مونږ د څه کوو چې د ماخام چې څنګه تیار ولګي نو بانک شرط نه دی غروبي ابتاب چې تیار ولګي دا تیار نو روزه ماتو جی او د سار مونږ چې کیږي د اغینا دومره مخ کې روزه بندو چې 50 آیات په قرآن شریف لکه 10-15 منټ مخ کې روزه بندو
او دا کم تاسو چې کوم دغه په دې نه بندو نه دغه کولو په دغه د کوم دغه چې موږ ته ټایم معلوم دی د حدیث مطابق په هغې بندو او په هغې ماتو جي. د اختر مونځ څنګه کوئ؟ د اختر مونځ تاسو جي د لومبي حرکات کې چې کوم تکبیرونه تاسو کوئ نو 3 کوئ، د دغه نه تقریبا علاوه تکبیر تقریبا علاوه او مونږ 12 تکبیره کوو جي. 12 تکبیره په لومبي رکعت کې مونږ 9 تکبیره کوو، په دویم رکعت کې 15 تکبیره کوو. تاسو په دویم رکعت کې دغه د رکوع چې نه دی دغه نه مخکې مونږ دواړه چې دا د قرات نه مخکې کوو، په دواړو رکعت قرات نه مخکې دواړه کوو. اوس چې خبرې خو ډېرې دي، خو زه چې په لنډه باندې ختمه کړو که جنازه جنازه مونږ جي 4 تکبیره جنازه ده جي. خو ستاسو زموږ په جنازه کې فرق دی جي. مونږ په جنازه کې سوره فاتحه وایو او سره د قرآن چې صحیح کما یغه او درود ابراهیمی وایو مونږ جي د کوم مانځ کې چې وایو او نور دغه اللهم اغفر لي چې دی دغه پکې دغه وایو. اوس چې دا کوم خلک چې مونږ ګوري او مونږ دغه کوو د هر تکبیر سره لاس اوچتو د جنازې او په مانځ کې هم د رکوع نه مخکې لاس اوچتو چې رکوع له د هغې نه مخکې لاس اوچتو چې د رکوع نه پاس هم لاس اوچتو. په درېیم رکعت چې په قاعده باندې په دویمه لنډه قاعده ناست یو پاسونه هم راپولیدین کوو. دا کوم دغه چې دي قادیانیان چې دي یا دا نور چې دوی ته په کم نظر ګورئ؟ څوک چې کاغه قادیانی دی او کاغه هر څوک چې دی چې د چا دا عقیده چې محمد رسول الله نه وروسته بل پیغمبر عیسی علیه السلام به راځي خو په دې دین باندې به کار کوي، د دې په دغه باندې به یو پیغمبر وي چې پیغمبر دی خو د دې دین دغه به پیروکار وي، دا به خلکو ته خوري او د دې خبرې به کوي. چې څوک وایي چې د محمد رسول الله علاوه نور بل پیغمبر راځي په خاتم النبی باندې دروازه بندوي جي، بل څوک دا کذاب دی، دجال دی، کافر دی، مرتد دی جي. شیعه چې کوم دی هغه چې یا علی مدد وایي، څوک چې د الله نه علاوه د مدد څوک پکاري هغه ګټه پکاري که هغه بني ادم پکاري دا شرک کوي. تاسو دلته کې خپل جومات شته زموږ په دې علاقه باندې؟ زموږ په بنیر کې موږ 2 ملګري یو جي او زموږ د پیغمبر د حدیث مطابق دا حکم دی چې تاسو کوم ځای کې 3 کسان یو به د کامیری او 2 کسان به مامورانی، نو بیا تاسو جمعه هم کولی شئ او د اختر مونځ هم کولی شئ. نو زمونږ امیر نشته، موږ 2 کسان یو جي. نو زه چې وس مې رسېږي د جمعې منځله په منګوره کې جومات ته خولې خدای ته لا تللی نه یم. په صوابۍ کې زموږ چې کوم مرکز دی د صوبایي نو هغې ته تللی یم د جمعې منځله چې کله به ټایم را سره او د اختر منځله مونږ جي هم حق ځایونو ته ځو جي. ځان دلته د اختر مونځ د جمعې او چې کله نه ځو نو د جمعې د مونځ په ځای باندې مونږ د ماسپښین مونځ کوو جي. خپل پرچار په کومه طریقه باندې کوئ؟ خپل پرچار په دې طریقې سره کوو چې زموږ خبره په خلکو ډېره ناشنا لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په لومبۍ کې هم دین ناشنا او په وروستۍ کې به هم دین ناشنا شي او دین به داسې ګران شي چې لکه په سیلۍ او په توپان کې چې بله ډیوه وړي او دومره به ایمان ګران دغه شي چې بل اسکروړ کچ په لاس کې نیسي. نو زمونږ خبره ډېره ناشنا په خلکو باندې لګي، نو موږ په ډېر لوی حکمت سره د سړي سره خبره ادا کوو چې زمونږ نه خلک تپوس دلته کلیل ته راغلی وي چې کله زه راغلم ما کمره هغسې وپای کې وم خلکو زه ولدم زما ګیره ښکلې او ښه برابر خلکو کاته چې دا خو یو داسې کس راغی چې موږ دلته کې دغه کو تعلیم کوو او دا به راسره کوي. نو دغه تبلیغي کسان او دغه کم معلمان چې دوی زما پسې راغله ما ته وایي چې تېره مانځله جومات ته نه راځې. نو ما دوی ته وایي چې یاره ورور زما ته بل ځای نه راغلی ما مسلې دي خو دوی نه پرېښودم چې دوی خپل تبلیغ ما ته کوو. ما ښه په خندا پیشانۍ سره اورېده او د دوی به مې دغه نه کوو، دا خفه کول مې نه او لکه د دوی هغه دغه مې مجروح کوو نه. خو چې کله زه دوی په دې مجبور کړم چې ته نه دي اورېدلي چې ته پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې بانګ ویلی کېږي او داسې کسان مې راجمع کړی چې لرګي راجمع کړی چې څوک مانځله جمع نه راځي چې کور مې ول اوسېدلی. نو ما وایي دا مې اورېدلی خو بیا هم تاسو ته وایم چې ما ته مسلې دي لکه زه ځان له دلته مونځ کوم تاسو مې مینئ په دې بره خو دوی چې نه پرېښودم. نو ما وایي دا ټول مې اورېدلي خو ما اعتزال کړلی په دې حدیث مې زه د ټولو ډلو نه ځان لیم ځي. زه به جماعت المسلم زموږ جماعت ځان له دی مونږ ځان له کوو، جنازه خپل مرګري کوو، هر څه زموږ دیني معامله ځان له دی جي ستاسو سره نه کوو. تا ته دا نه یم چې ته په ناقه یا ته باطل یا زه په حق یم، دغه مې سره کار نشته. خو دا زه چې په کوم څه مطمئن یم دا ځان له کومه. که ته خامخا د غرض وي نو زما دا پمپلیټ دی جي دا واله وګوره. نو د هغې نه بیا چې خلکو شروع ولګوله ما دا پمپلیټونه خلکو له ورکړل دي. دا پمپلیټونه تاله د مرکز نه راغلي که تا په خپل بسو چاپ کړي؟ ټیک شو جي دا ښکلی سوال دی جي. د دې پمپلیټونو پیسې نشي دا د جومات ملګري چې کومه چانده ورکوي په خپلو کې دا د هغې دعوت لپاره صدقه جاریه باندې د جومات په چانده باندې چلیږي جي. د دې نه علاوه ما د جومات کتابونه په خپل روپو اخیستي دي. ما تفسیر عزیز اخیستی دی خو زما سره په کور کې په 5400 روپۍ الله کړلی او د هغې نه علاوه بیا نور کتابونه یې څه په 200 دي څه په 300 دي هغه مې اخیستي دي په خپل روپو جي. صحیح سته مې اخیستي دي او موطا امام مالک مې اخیستې ده
او زه وایم چې الله تعالی د دې د ما ته اسلام زه ما اوس سترګې رڼا شوې او ما قرآن شریف په ډوکوالي ویلی و ګډ وډ او دغه اوس لګیا مې صحیح کوم چې قرآن زما کتاب دی او دا به ویل غواړي او دا به زده کول غواړي، نو په دې به لا هغې نه خلاصې راځي. نو د جماعت المسلمین ملګرو ما ته دا وایي چې د جماعت المسلمین د کس قرآن نه زده نو دې ناکامه دی. دې په لومړي چې د اسلام دا وکړي نو زه قرآن اوس د قلم قرآن مې هم ځان له اخیستی دی، هغه هم ځان ته وایم، مختلفې ترجمونه ځان ته وایم. اوس عمر داسې حد ته رسېدلی چې هغه په یادو یاداشت ډېر راځي نو خو نه زه پرې لګیا یم کوشش کوم. او بخاري مې اخیستی دی جي، مشکات مې اخیستی دی جي، ترمیزي مې اخیستی دی جي، او سنن ابو داود مې اخیستی دی جي، او ابن ماجه مې اخیستی دی جي، او دغه را سره دی د حدیثو کتابونه مې اخیستي دي جي، او هغې زه سټډي کوم د هرې مسلې دپاره ګورم. خو دا کوم څه چې مونږ وایو جي دا جماعت المسلمین چې څه وایي دا په دغه کتاب دا کوم کتابونه چې ما اخیستي دي نو دا ما په سواړی کې ستاسو د دې مکتب د دغه نه اخیستي دي. نو په هغې کتابونو کې دا 3 رکعته وتر چې دي دا 1 رکعت وتر او دا څه چې دي دا په هغې کتابونو کې شته جي. زه چې څه ګورم جي هغې کتابونو کې ګورم د پیغمبر حدیثو او دې په لای د جومات او 2 کاله مې د دې کتابونو سره د هرې ډلې کتاب دغه کړلی ده کتلی دی چې دې څه وي دا څه وي دغه څه وي دا څه وي. یو ملا ما ته وایي ته دومره دغه په سر راغستی چې د شپې د 2 بجو ما یو ځای په سر ځکه راغستی یم چې ما ته یو ډېره ګرانه مرحله پرته ده، ما ته زنکدن پروت دی، ما ته قبر پروت دی، او ما ته ابدي زندگی پرته ده د آخرتو او د هغې کامیابي او ناکامي د اسلام په نه منلو، د اسلام نه خلاف کولو، د اسلام په نه زده کولو باندې ده. او کامیابي صرف په دې باندې الله تعالی یې ده چې څوک دا اسلام مني دا یې زده کړی او په دې عملي زندگی تېري دا خلک پالته. د دې دپاره چې لګیا یم شاته مې څه شی نور نشته. بابو دا راته ووایه چې په قرآن شریف کې څه فرق شته زموږ استاد قرآن شریف یو او چې په ترجمو کې هم فرق شته. ترجمې ستاسو د چا ترجمه دغه کوئ چې دغه ترجمه صحیح زما سره چې کوم زمونږ د جماعت کتاب دی هغه زما نه کور په عدالت په سیسټم کې دننه ګیر دی، د هغې په حواله باندې زما سره یو پمپلیټ پاڼه هم شته، په هغه به ته وښیم په یو ځای کې. خو په څو ځینو کې په ترجمو کې غلطه شته جي او د هغې په حواله باندې لکه دوی ان فتحنا چې کوم آیات هغه دی دوی وایي چې یا رسول الله پیغمبر اسلام ته تعالی مونږ زورور فتحه درکړه، د دې فتحې په دغه باندې مونږ ستا ړومبي او وروستي ګناهونه معاف کړو. مونږ دا خبره کوو چې لکه د پیغمبر علیه السلام نه ګناه شوی نه دی، قرآن وایي چې دا معصومان دي نو د ده ړومبي څه ګناه او وروستي څه ګناه چې د ګناهونه یې معاف کړه جي. د هغې په حواله باندې زمونږ د قرآن ترجمه دا ده چې په تا باندې چې کوم لګېدلي الزامات وو د صلحې خطبې او عقیدت دا ټایم دی چې دا آیات په دغه ټایم کې چې صلح نو چې خلکو چې وي چې دا کاهن دی او جادوګر دی او داسې دی نو هغه په تا باندې ختم کړي شي، لګېدلي الزامات ستا ختم کړي شو د دې فتحې په بدله کې ستا باندې لګېدلي. لکه نن چې ته څنګه جي راغلی زما نه معلومات کوي چې چا وي چې څوک د منځه نه منې کوي او چېرته بانک نه څوک منې کوي او څوک څه وي څوک څه وي، نن راغلی زما نه تحقیق کوي. نو زما هغه الزامات چې تا ته کوم شي وو د هغې که ستا تسلي وشي په ما باندې ختم شو، که ستا تسلي نه شي تر کومې پورې جولا ته په سوچ کې زما نه تپوسونه کوي زه به جواب در کوم. بالکل دا لکه ما دغه اورېدلي چې دی کله خپل دین ته د جماعت المسلمین ته څوک راولي نو دی ورله پیسې ورکوي، دی وایي چې کوم بانک ویلی کېږي دا بانک اورئ خو لکه عمل پرې مه کوئ په دې بانک باندې. دا خبرې ما لکه د اورېدو خبرې وې ډېرې زیاتې که د هغې په وجه باندې نن زه ستا خوا ته راغلی حاجي الله دې ستا قدر وکړي. د دې په جواب کې زه د دې معاشرې اوسېدونکی یم او چې د ناپوهه کس یم خو د دې په حواله چې زه دومره د دین دپاره تحقیق کوم نو ما ته د دې معاشرې او سوسایټۍ او څیزونه معلوم دي چې دا یو ډېره په داسې ځای ولاړه ده چې ټیلریسټ او دهشتګرد دي په دې ملک کې او زه یو سړي ته وایم چې ستا دا بانک ټیک نه دی او د هغې داسې جذباتیان چې خلک په عدالت کې راپاسې سړی په تماچا په ټوپه کولي دا ستا د میډیا نه علاوه دا ستا د حکومت نه علاوه زه دا سوچ او عقل هم لرم دا خو د اسلام د الله اکبر د الله نوم اواز لري خو د هندو ګرجې ته هم دا نه یم چې دا ورانه قاضیه ته مزه ما کار څه دی چې زه داسې پټي ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي ولاړ شه موسی علیه السلام ته الله تعالی ولاړ شه خو په نرمۍ سره نو زه دعوت ورکوم جي خو دعوت هم داسې نه ورکوم چې زما سره څوک وچېږي چې ته ولې نه کوې داسې چل دی یا موقع محال ته ګورم نو بیا هم خپل دعوت دا ورکوم چې دا پمفلیټ واله جي وګوره نو موږ خپل کتابونه ورکوو په دې حواله باندې زما سره دغه دي ځکه پټوم ځکه نه چې دلته ما راغلی زه هغه ویشم خلک باید سبا کوي زموږ سره جي زما سره پاڼې دي زه به تاسو ته وښیم جي په فضایل اعمال کې چې کومې غلطۍ دي په هغې باندې زموږ جماعت لیکلي ما نه دي لیکلي جي زموږ جماعت پرې لیکلي خو غلطۍ پکې ما په خپله لیدلي جي په فضایل اعمال کې شته په جنتي کالیو ته دي وایي بهشت زیور ته وایي په هغې کې چې کومې غلطۍ دي د اسلام نه خلاف خبرې دي جي مکمل خلاف دي ځکه په دې میډیا وایم چې دا میډیا دي وګوري او چک دي کې دا بهشت زیور چې په دې کې دا څه لیکلي دا څه دي پکې اسلام دا وایي که دا دیو د ځانه وایي په بهشت زیور کې غلط خبرې شته جي په فضایل اعمال کې شته جي په هغې باندې زما سره پمپلیټ شته که څو پمپلیټ پاڼې شته اب دل درکړم وبه یې وګورئ او څه څیزونه چې تاسو کوئ په هغې باندې زموږ جماعت یو دی که اگر سچ هو تو قرآن حدیث سے ثبوت دو دا څه چې کوئ نو په هغې بدله جي دا 3 پاڼې در به کم دله جي تاسو به
وګوره تحقیق په وکړئ نو که ما له پسې راوړه نو زما سزا دا نه ده چې زه منم نه که دا جماعت المسلمین ما ته چا غلط ثابت کړي نو زه خو په ایمان پسې ګرځم جي نو زه یې غلام یم زه یې ملګری یم دا راته ووایي اخره کې د خپلې خبرې راغونډې کو خبرې سیوا کېږي سوالونه هم ډېر زیات دي دا راته ووایي تاسو دلته کې د چا دوا جنازې له هم نه ځئ دوا له موږ ځو جي د دوا منیت نشته خو د دوا په حواله باندې موږ ځکه نه ځو چې کله زه په کلي کې په دې جماعت ته لاړم دوا لاړم نو په دوا کې به جي مسله جوړېده د هغه سړي به غم و چې غم یې و نو هغه غم به هغه بیا دغه کو د لکه ماین کوله به چې ما له مېلمه نه راځي موږ لاس نه اوچتو جي دوا به وکړو دوا وکړئ او زه الله را سره ښه دا نه کوو جي مونږ بس دا وایو دا څوک امانت چې مونږ له الله تعالی عربی باندې دعا د خپل حدیث کې دی جي دا الله تعالی پیدا کړی او دا دغه امانت او په خپل مقرر ټایم باندې هغه واغست هغه علي او د دعا چې دا جنازه ده بس دغه تعزیت مونږ دي دلته کې تاسو یو کس په بنیر کې دی یو کس دلته کې خدا نه خواسته تاسو کې یو کس وفات شو دغه ټایم پوره شو تاسو جنازې له به څوک راځي په دې باندې چې زمانه ډېر خلکو سوالونه کړي تاسو نه علاوه د جماعت امامان هم خلک را لېږل د چا سره دا د خپل جنازې معلومات چې زما جنازه به څوک کوي او کوم ځای به کوي ما ته وښیي زما غدیم ما ته وښیي ما به کوم ځای ښخوي زه به کوم ځای ښخېږم ما ته څه پته نشته دی جي زه چې الله پیدا کړی یم نو مرګ به راله راځي او د مرګ د دې دا ځمکه یې له پاسه مې انسانانو له پوره کړله لاندې هم پوره کړله اوس ما ته پته چې مرګ به زما کوم ځای جنازه به مې څوک کوي ښخېږم څنګه دغه بندوبست به هغه کړی ما ته پته نشته جي